محمد عامر ټیم ته واپسۍ نه پس یو ځل بیا یو ډیر دبنګ بیان جاری کړی او دې بیان نه لګي داسې چې محمد عامر دا ځل د پاکستان کرکټ ټیم دپاره څه غټه دماکه کولو واله دی. محمد عامر چې کومې جذبې سره خپل بیانات شیر کوي نو دې نه لګي داسې چې محمد عامر دا ځل کمپلیټ جذبې سره پاکستان کرکټ ټیم ته راغلی دی او کمپلیټ خپل 100% ایفرټ په شو کوي پاکستان کرکټ ټیم ته ورلډ کپ ګټلو کې یا پاکستان کرکټ ټیم دپاره میچز ګټلو کې. ځکه محمد عامر ډیر زبردست بیانات جاری کړي، ډیر پازیټیو بیانات جاری کړي دي. محمد عامر ټول نه وخت کې ویلي دي چې ماته لکه نیوزیلینډ د کومې دورې دپاره نیوزیلینډ دا کم سیریز دپاره چې زه سلیکټ شوی یم نو ماته لګي داسې چې زه دا د ما ډیبیو سیریز دی او زه یو نوی کلاړی یم او د پاکستان کرکټ ټیم کې زه شامل شوی یم او دا زما یو ډیبیو سیریز دی. ځکه منیجمنټ چې کومه مینه مال راکا پاکستان کرکټ بورډ چې کومه مینه مال راکا نو لګي داسې چې دا د ما ډیبیو دی جی. اور منیجمنٹ ما باندې دومره غټ یقین کړی دی، پاکستان کرکټ بورډ دومره غټ یقین په ما وکړو چې زه دوباره انټرنیشنل کرکټ له راوستم. او بل محمد عامر چې کومه غټه خبره کړې ده هغې د خپل فټنس حوالې سره کړې ده چې زه کمپلیټلی فټ یم او زما چې کوم فټنس لیول دی هغه کمپلیټلی های دی. زه په خپل ټول کیریر کې دومره فټ نه وم، دومره فټ ماله ځان نه دی محسوس شوی. اوس چې ماله په 2024 کې خپل ځان څومره فټ محسوسیږي جي. فټنس د یو کلاړي دپاره او سپیشلی د بالر دپاره ډېر اهم کردار لري. یو بالر چې فل کمپلیټلی فټ وي نو هغه کانفیډنس لیول چې کوم وي های وي نو هغه له چې بیا هر بیټسمین ولاړي نو هغه ښه کانفیډنس سره بالنګ کولی شي، ښه ډاډه بالنګ کوي، هغه داسې نه یریږي نه. نو محمد عامر خپل کانفیډنس لیول دا ځل ډېر زیات های شو کوي او هغه لګي داسې چې محمد عامر دا ځل د پاکستان کرکټ ټیم دپاره څه غټه دماکه کولو واله دی. بل مونږ که د محمد عامر T20 کیریر باندې خبرو کوو نو محمد عامر تر اوسه پورې T20 میچز چې کوم دي 277 میچونه محمد عامر T20 کړي دي. په دغه 277 میچونو کې د محمد عامر 325 وکټس دي جی. 325 وکټس ایستلي، اکانومي چې کومه ده په هر اور کې مطلب محمد عامر 7.18 7.1 اوه رنزونه په هر اور کې په T20 میچ کې محمد عامر ورکوي جی. څلور ځله چې کوم وکټس ایستلي په یو میچ کې څلور وکټ هغې اوه ځله ایستلي محمد عامر. اور بیسټ چې کوم بالنګ فیګرز دی هغه د محمد عامر 6 وکټس په 70 رنزونو باندې په یو میچ کې محمد عامر هم ایستلي دي. دا بیسټ بالنګ فیګر دی 6 وکټس په 70 رنزونو باندې. محمد عامر خو دا ځل ډېر کانفیډنس سره لګیا دی. ګورو به چې راتلونکي میچونو کې محمد عامر څنګه پرفارمنس ورکوي د پاکستان کرکټ ټیم دپاره. اور پرون چې کوم لومبنی میچ T20 د نیوزیلینډ خلاف هغه میچ خو خیر د باران په وجه ونه شو خو کلاړیان چې کوم باډي لینګویج هغې نه داسې لګېدل چې کلاړیان ټول یو بل سره په اتفاق باندې دي. کوم د مخالفت خبرې چې کېدې هغه دروغ وي او ټول کلاړیان ډېر یو بل سره پازیټیو لګیو. باډي لینګویج نه پته لګېده چې کلاړیان د خپل ټیم دپاره او د پاکستان دپاره یو ځل بیا را متحد شوي دي. او اوس الله دې وکړي دغه رنګ چې ټول کلاړیان متحد شي او خپل هر کلاړي خپل پرفارمنس کمپلیټلی ورکړي. شاهین افریدي باډي لینګویج نه هم پته لګېده چې مطلب کلاړي چې کوم دی یونایټډ دی، بابر اعظم سره په کپتانۍ کې خوشحال دی. ځکه د دواړو حوالې سره چې کوم نیګیټیو خبرونه راتلل نو کې هیڅ قسم حقیقت نو. عامر هم کمپلیټلی غواړي چې زه خپل ایفرټس کمپلیټ ورکم، 100% ایفرټس ولګوم. پاکستان کرکټ بورډ چې کوم په ما اعتماد کړی دی هغه زه مایوسه نه کم جي. نو په دې ویډیو کې د عامر حوالې سره داسې اپډیټ شو او سره مې شریکول غوښتل. خپله رای په کمنټ کې شریکولی شئ. والسلام.